والعرض ما لا يقوم بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر. طالبانو هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د تعریف د جوهر نه، نو اوس درته شروع کړله په تعریف د عرض کې چې عرض چاته ویلی کیږي. نو وی ویل درته چې عرض ما لا یقوم بذاته، عرض هغه دی چې قائم بذات نه وي. دا متن دی، عرض هغه دی چې قائمه ویحدثو، دغه عرض را پیدا کیږي په اجسامو جواهرو وغیره کې. دا اول عرض ما لا یقوم بذاته چې دی وی، نو مخکې مونږه کستاسو پامی کم ماهیت چې په خارج کې موجود شي هغه متقسم که عرض او جوهر ته. جوهر مو چاته ویلی؟ نو مونږ ویل چې دغه موجود خارجي به یا په وجود خارجي کې محتاج وي قیام بالموضوع ته، او یا به محتاج قیام بالموضوع ته نه وي. که محتاج قیام بالموضوع ته نو، نو دې ته عین وی، او حکما ورته جوهر وی. او که محتاج قیام بالموضوع ته وو، نو دې ته عرض وی. او دې رالګېږي په دې دواړو باندې حکم رستو د چا کوي؟ د حادثون کوي. نو سپله درته وی چې والعرض عرض ما لا یقوم بذاته، عرض هغه دی چې قائم بذات نه وي، یعنی قائم بالغیر وي، چې په خپل ذات پورې قائم نه وي. نو څه شی وي؟ خو د غیر پورې به قائم وي، چې دا په خپل وجود کې چې دی په خارج کې موجودیږي، نو دی به قائم بعینه نه وي، بلکې په خپل وجود کې به محتاج وي چاته؟ غیر ته. دا د قائم لغیره معنا ده، او دا معنا متکلمینو کړې ده. متکلمینو جوهر چاته وایي؟ چې دی په اشارت حسی کې څه شی وي؟ مستقل وي. څه شی وي طالبه؟ نو د دې عرض جوهر په مقابل کې د دوی په نسبت باندې عرض دی، نو دوی به عرض چاته وایي؟ چې دی په اشارت حسی کې مستقله، او دی په دغه اشارت حسی کې تابع د چا وي؟ د غیر وي. تابع د چا وي؟ یعنی عرض هغه دی چې دا په اشارت حسی او په تحیز کې تابع د غیر وي. په دې معنا باندې چې یو د شیئینو نه دی حال او محل، یا عارض او معروض وشوه، نو کتر لګیږي اشاره کوي، نو دا یو ته به اشاره بذات وي او بل ته به اشاره د طرفینو نه واخله. کته اشاره محل ته کوي، نو محل ته به اشاره بذات وي، او دا حال ته به پکې اشاره بالعرض وي. او کته اشاره بذات حال ته کوي، نو د حال ته به اشاره بذات وي، او طالب چاته محل ته به پکې اشاره څه شي وي؟ بالعرض. او عین هغه چې دا په اشارت حسی کې مستقل وي، تابع د بل چا. پوه شوې په دې ځای باندې؟ تاسو دا خبر یو ځل وکړئ وروستو وایو والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغیره. هلکه بل بغیره څه معنا؟ بأن یکون تابعا له، چې دا به تابع د دغې محل وي په تحیز کې. تابع د محل وي په چا کې؟ په تحیز. او دا لاندې ناقد درته وایي کما هو مذهب اهل سنه، لکه دا چې مذهب د چا دی؟ د اهل سنتو دی. مراد د اهل سنتو نه متکلمین اهل سنتو. ځکه تاسو ته ویل چې د متکلمینو څو ډلې وي؟ ماتوریدیه. نو دا دواړو ته څه ویلی کېږي؟ اهل سنت ویلی کېږي. بلې ته راځئ. بیا یکون تابعا فی التحیز او مختصا به اختصاصا ناعت بالمنعوت على ما سبق. دا دویم تعریف درته کوي. او مختصا به، یا به دا خاص وي تر هغې پورې، اختصاصا ناعت، اختصاص ته ناعت تر منعوته پورې. څه معنا؟ خلاصه د دې قول دا جوړیږي چې د خپل سره چې دا غیر دی و تعلق خاصه وي،
چې په واسطې د دغه تعلقي سره چې هغه یو علاقه خاصه وي په مابین د حال او د محل کې چې په سبب د دغه علاقې سره یو ګرځي منعوت او بل ګرځي نعت بل ګرځي څه شی او صفت او حمد لکه خلق وی الجسم اسودو نو دلته طالب یو جسم دی او بل څه شی دی اسود دی دا جسم محل دی او سوا دی څه شی دی عارض قائمه دی او د دې جسم او سواد ترمنځ علاقه خاصه ده هغه علاقه خاصه څه شی ده کینونیت د دې دی چې دا سواد به په دغه جسم کې موجودی په دې معنی چې د وجود مستقل نه دی د جسم دغه سواد ته دا جسم طالب جسم ته چې سواد راغلی نو یو ګوره د جسم خپل وجود دی که نه او یو د جسم ته چې دی سواد دی نو دا سواد چې د جسم ته راغلی دی نو دا سواد د سواد ته په ذات د سواد کې نه دی راغلی بلکې دا سواد چې سواد ته راغلی نو دا په ذات د جسم کې راغلی دی یعنی دی خپل وجود نه لري خپل وجود او که وجود د دې دی نو دا به په ضمن د چا کې غیر کی نو اوس د دې حال او د محل په درمیانځ کې علاقه مجهوله الکنه ده چې هغه علاقه ښکاره کېږي په صفت سره چې دا جسم خلک وګرځوي موصوف او سواد ورته وګرځوي څه شی صفت او ته وایي چې الجسم اسودو یعنی مختص به اختصاص الناعت بالمنعوته دا معنی چا ویلي دي چې هلکه عرض چا ته ویلی کېږي چې دا به مختص وي تر چا پورې چې دا دی چا ته عارض شوی خو د اختصاص به سره کم اختصاص وي اختصاص الناعت لکه څنګه چې ناعت خاص وي تر منعوته پورې نو دا به هم خاص وي تر چا پورې تر هغه موصوفه پورې یعنی په مابین د دې حال او د محل کې به یو علاقه مجهوله الکنه وي چې دغه علاقه مجهوله الکنه دا به راښکاره کېږي په حالت د اتصاف کې چې ته یو موصوف وګرځې نو بل به ورته څه شی ګرځېږي صفت ګرځېږي نو چا ویلي دي چې عارض دغې شي ته ویلی کېږي صفت او موصوف دی صفت ته عارض ویلی صفت ته څه شی وایي نور ته وګورئ او مختصا به یا بخاص وی دا عرض تر دغه محل پورې خو سره کم اختصاص الا اختصاص الناعت بالمنعوت لکه نعت چې خاص وی تر چا پورې تر منعوت پورې نعت چې خاص وی تر چا پورې بلې ته ګورئ اوس على ما سبق لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض دا اوس چا یو بل تعریف د عرض کړی دی او شارح را لګي همدغه تعریف را نقلی او بیرته ور باندې رد کوي هغه تعریف په دې طریقه باندې کوي طالبان دوی وی عرض دی ته وایي چې ما يتوقف تعقله على تعقل المحل چې د دې توقف د دې تعقل هغه موقوف په تعقل د محل باندې څه معنی یعنی لا يمكن تعقله بدون تعقل المحل چې تا د محل تعقل نه کړي نو د دې تعقل بیخي ممکن وینه د دې تعقل بیخي ممکنه وشوي په دې باندې چا دا تعریف کړی دی یعنی چې تصور د موقوفی په تصور د محل باندې نو بیا به جوهر چاته ویلی کېږي چې ان یتعقل بذاته چې دغه تعقل بذات کېږي یعنی تصور موقوف په تصور د غیر نه وي او عرض به چاته وي چې تصور د دې موقوف په تصور د غیر باندې وي د دې څه معنا ده چې د دې تعقل موقوف په تعقل د غیر باندې معنی لا يمكن تعقله بدون المحل لکه مثلا ابوت شه بنوت شه الک پلارتوب یو عرض دی خو د دې پلارتوب تصور بغیر د تصور د آخر نه نه کیته چې د پلارتوب تصور کړي نو د پلار سره به تا تصور د زوی خامخا کړي او چې د زوی تصور کړي نو د پلار تصور به د ور سره خامخا کړي ځکه ابوت او بنوت بغیر د تعقل د بل ناراضی نه نو چا ویلي چې دې ته عرض ویلی کېږي نو د راغې او تعریف یې وکړه نو په دې تعریف باندې درته بیرته رد کې ویله که دا چا ویلي دي انصافداره دا وګوره دی وی لا بمعنى انه لا يمكن تعقله په دې معنا باندې عارض دی ته نه وي چې ممکن نه وي تعقل د بدون المحل بغیر د چانه عارض دی ته نه وي چې د دې تعقل بغیر د محل ممکن نه وي على ما وهم ولی فانما ذلك انما هو في بعض الاعراض دا کم تعریف چې چا کړی دی نو دا په ټولو اعراضو کې نه دی دا په چا کې دی په بعضو اعراضو کې دی نو بیا خو د تعریف ځینو اعراضو ته شاملیږي او ځینو اعراضو ته نه شاملیږي هغه بعضې اعراض څه شی دي نو دلته دا خبره به راشي د عرض خپل ځای کې اعراض دوی تقسیمي دو اقسامو ته یو ته اعراض نسبیه وی او بل ته اعراض غیر نسبیه
یو هغه اعراض دي چې په هغې کې نسبت پروت وي دې ته اعراض نسبیه وایي او بل هغه اعراض دي چې په هغې کې نسبت نه وي. اعراض نسبیه لکه ابوت بنوت دې ته اعراض نسبیه وایي دې کې نسبت پروت دی طالبه او آخر ته. او اعراض غیر نسبیه دغې مثال لکه سواد یا بیاش نو د سواد خو خپل مستقل تعریف دی کنه دې کې خو نسبت آخر ته نشته دی کنه لکه ابوت کې چې نسبت چاته دی زویتوب ته دی یا په زویتوب کې نسبت چاته دی پلارتوب ته دی. نو چې دا ته کوم تعریف کې چې ته عرض دی ته ویل کېږي چې تعقل د دې به ممکن بغیر د تعقل د محل نه وي نو دا تعریف دی بیا اعراض نسبیه ته شامل دی خو مطلق اعراض ته نه. ولې په اعراضو کې ځینې اعراض دي چې تعقل د دې موقوف په تعقل د آخر باندې نه دی لکه سواد شو سواد ځان ته خپل مستقل تعریف لري. نو په تعریف کې مونږ ویلي و چې طرد او څه شی دا دوانه سره څه دي ضرور دي یعنی جامعیت او مانعیت دا په تعریف کې څه شی دی ضرور دی او دغه تعریف په اساس باندې تعریف ته جامع کیږي نه خپل افراد ته ځینې پکې پاتې دي او ځینې ته نه اوس ورته ګورئ پوه شوئ په مقصد باندې. دی ویلا بمعنى انه عرض دي ته نه ویلی کیږي چې دا لا يمكن تعقله بدون المحل چې د دې تعقل بغیر د محل نه ممکن نه علی ما وهم ولی فانما ذلك انما هو في بعض الاعراض دا په چا کې دی بعض اعراضو کې دی دا کومه خبره چې کیږي نو دا په بعض اعراضو کې ده په ټولو کې نه بعض اعراض کوم اعراضو نسبی اعراض اوس مې درته وویل. ويحدث في الاجسام والجواهر دی وی دا اعراض برا پیدا کیږي په اجسامو کې هم او په جواهرو کې هم دا په اجسامو کې هم شته او په جواهرو کې هم شته دی. مراد د جوهر نه طالب دلته جزء لا يتجزا دی څه معنی تعبیر به څنګه وکړو وایي دا اعراض نه دي دا چې څنګه په ټول جسم کې را پیدا کیږي نو دا دقسې په هغې اجزا لا يتجزاو کې هم وي لکه سواد دا توروالی دی که نه نو دا په دې ټول جسم کې شته طالبه نو دا به په چا کې وي جزء لا يتجزا دا جسم چې د کم چا نه جوړ دی د دې وړو اجزاو نه جوړ دی نو په هغې وړو اجزاو کې به هم دا توروالی وي او په دې مجموعه کې هم دا توروالی شته. څوک وایي هلکه دا توروالی اعراض دا به په جسم کې وي او په اجزاو کې به نه وي خو دا خبره د دوی کمزورې ده. دلیل ځان دپاره دا وایي ځکه مونږ چې وګورو نو په اعراضو کې خو عرض نه ښکاري دا توروالی مثلا یا سپینوالی خو په چا کې په دې جزء لا يتجزا کې نه ښکاري نو چې نه ښکاري معلومیږي دا چې نشته. دې په بیرته رد کې وینا دا نه ښکارېدل دلیل د نشتوالي د اعراضو نه دی اعراض ښکاري او که نه ښکاري خو شته دی. ډېر شیان دي مو تا ته په سترګو نه ښکاري او شته دی ملایکې د هغې له مو تا په سترګو لیدلی خو شته دی که نه همدقسې پیریان مو تا په سترګو لیدلي نه خو شته دی. نو همدقسې طالبه دا توروالی دی توروالی په جزء لا يتجزا کې شته دی خو بیله ده چې متلونه نه ده د وجې د چا نه د ضعف او د کمزورۍ نه وړو دومره شی دی بیخي وړه ده کمزورې ده چې وړه ده نو تا ته خو ښکاري نه که نه خو که دا ته ټول راغونډ کړي جسم کې بیا توروالی سپینوالی درته ښکارېږي خو که داسې یوه یوه پرته وي نو هغه خو نه ښکارېږي که نه چې دا اوس توره ده او که څه شی ده طالبه سپینه چې تر څو دې پسې کوي او قوي زربین نه یې راغځدی ښه زربین خو لیدلی که نه شی غټی دا د سپینګرو چشمې نه دي هغه غټې غټې شیشې چې دا ګوره دا زربین ده دا تاسو شیشې ته پکې وګورئ ډېر غټې ښکاري تیزې وي هغه سره نو شته دی پکې عامه ده که پکې ښکاري او که پکې نه ښکاري. ويحدث دیوی دا را پیدا کیږي په اجسامو کې ګوري ورته والجواهر په جواهرو کې جوهر نه دلته څه شی تعریفونه کې هغه مخکنی ونه کې جوهر نه مراد څه شی دی یعنی دا عرض هم په چا کې شته په اجسامو کې شته دی هم په جواهرو کې شته دی په چا کې شته هم په جزء لا يتجزا کې شته هم په پوره جسم کې شته که ته په جزء لا يتجزا کې نه ښکاري وایي نه ښکارېدل دلیل د نشتوالي نه دی نه ښکاري نه دی ښکاري خو شته دی پکې. قیل هو من تمام التعریف نو چا ویلی دی چا لکه د عبارت دی دلته څه شي دپاره راوړی ویحدث فی الاجسام والجواهر نو دلته اوس چا ویلی دی چې دا من تمام التعریف دی دا څه شی دی طالبه من تمام التعریف دی من تمام التعریف څه معنی والعرض ما لا يقوم عرض دی ته وایي چې قایم به ذات بنوي نو ښه نو دا چیرته را پیدا کیږي هله ويحدث في الاجسام دا پر پیدا کیږي په اجسامو کې هم طالبه او په چا کې په دې دواړو کې را پیدا کیږي. نو اوس ته وایي دغه خبرې د څه شي دپاره دلته راوړې ده نو قیله چا ویلي دي چې دا من تمام تعریف دی نو چې من تمام تعریف دی که طالبه نو په تمام تعریف کې په تعریفاتو کې قیود وي
د قیدونو فایدې وي نو دلته بیا فایده د دې قید څه شی ده و فایده د دغې قید اخراج د صفاتو د باری تعالی دی اخراج د چا دی ته وایي عرض چا ته وایي ما لا یقوم بل یقوم بغیر پورې قایمي نو که دغې تعریف ته مونږ او تاسې وګورو طالبه چې عرض دې ته وایي چې دا قایم بالغیر دي خو د الله صفات هم قایم دي تر چا پورې تر ذات باری تعالی پورې نو دغه تعریف د عرض خو د هوب به هوب په تعریف په چا باندې صادق دی په صفاتو صادق دی نو چې دا تعریف د هوب به هوب په صفاتو باندې صادق شي نو خو بیا په کار دا ده چې صفاتو د الله تعالی تعارض ویلی شي او صفاتو د الله تعالی تعارض ویل ځکه نه دي سي چې د وروستو حکم کوي چې دا ټول څه شی دي والعالم بجمیع اجزائه حادث عالم سره د خپل ټولو اجزا او څه شی دی حادث نو بیا خو نسبت ته حدوث چا ته راغی صفاتو د باری تعالی ته راغی او سره د دې نه چې د باری تعالی صفات حادث نه دي قدیم دي او تعریف تعارض دی په صادق دی چې ما لا یقوم بذاته بل یقوم نو د راغی جواب یې وکړو که دغه اړخ په صادق وي دی خو دا من تمام تعریف ته چې وهو دغه دا د عرض دا پیدا کېږي په چا کې یحدث فی الاجسام عرض به هغه چې دا په اجسامو په جواهرو کې را پیدا کېږي په اجسامو کې را پیدا کېږي او په جزء التجزا کې را پیدا کېږي نو چې کله دې دا قید ولګو نو صفات الله تعالی ترې خپله ووتل ولې ځکه الله تعالی جسم نه دی څه شی نه دی طالبه نو جسم دی او نو جزء التجزا دی نو خپل هغه ترې نه بیرون شول که نه نو فایده پکې دا ده نو چا ویلي دي چې دا قید من تمام تعریف دی فایده پکې احتراز دی عن صفات الله سره د دې چې تعریف د عرض په صادق دی خو لیکنه صفاتو د الله تعالی تعارض نه ویل کېږي مخکې مې درته وجه وویله چې هغه په سمع نه ده وارده او د موجده ده چې دی دلته په اعراض او په جواهرو دواړو باندې حکم د حدوث کوي د باري تعالی صفات حادث نه دي بلکې قدیم دي نو چا فایده پکې ده د وقیله چا ویلي دي چې مقصود په دې کې از محض څه شی دی طالب بیان دی وقیله لا بل هو بیان حکمه بیان د حکم د چا دی عرض دی تعریف یې دغه چې والعرض ما لا یقوم بذاته عرض دا دی چې قایم بذات نه وي نو حکم اثر مرتبه کې نو بس وکوي چې هلکه هر کله چې عرض داسې یو شی دی چې هغه قایم بذات نه وي نو داسې یو شی را پیدا شي چې هغه قایم بذات نه وي قایم بالغیر وي نو په هغې باندې به څه اثر مرتب وي وایي اثر مرتبه په دې شي باندې دا دی چې دا به په اجسامو کې را پیدا کېږي او په چا کې به را پیدا کېږي په جواهرو کې